نن 2 میاشتې وړاندې چې د چارسدې پړانګ تاڼې په حدود کې 2 د سکول استادانې وژلې شوې وې. دا یو انټریس کیس و. د پړانګو تاڼې پولیس دا کیس ټریس کړی دی او په دې کې 2 ملزمان چې کوم دي هغه نیولي دي. د پولیس وینا دا ده چې دا کومې 2 ټیچرانې مړې وې، نو دې کې دا چې کوم ملزمان دوی نیولي دي دې کې د یوې ټیچرې بن هم په دې قتل کې چې کوم دی هغه ملوث ده. د دې وقوعي ډیټیلز داسې و چې په 11 دسمبر باندې 2 د سکول ټیچرانې وې، یو صدارت وه او یو ندا وه. دا ندا چې کوم ده د خاوند اعظم نوم دی. دا دواړه د کور نه راووتې او ډیوټۍ له تلې دغه پړانګو تاڼې په حدود کې سهار په موټرسایکل باندې 2 کسان راغلل. دا دواړه ټیچرانې وویشتې، دا دواړه مړې وې او ملزمان چې کوم دي هغه تښتېدلي وو. دا یو انټریس کیس و. د چارسدې تاڼې پولیس وینا دا ده چې نن دی دا کیس ټریس کړی دی او په دې کې 2 ملزمان نیولي دي. دواړه ملزمان په خپلو کې رونه دي. دا د چینګچي ډرایوران وو. پولیس وایي کله چې دې ملزمانو نه تفتیش وکړو نو هغې کې دا ندا چې کومه مقتوله ده د ملزمانو وایي چې د ندا مشره بند چې کوم ده هغې دې له 2 لکه روپۍ ورکړی و. دغه 2 لکه روپو باندې دي دا 2 ټیچرانې چې کوم دي وژلي دي. دې حوالې سره ما یو تفصیلي رپورټ هم جوړ کړی دی چې هغې کې د پولیس خبرې هم شته او کومه مقتوله ټیچره چې کوم ده د هغې د رور بیان هم دی پکې. مزید ټول ډیټیل په دغه رپورټ کې شته. بس انشاءالله سبا تاسو سره شیر کوم.